جایز کیږي حرامېږي پوهېږي په دې خبره باندې لکه مثال په طور باندې سمن مجهول دی سمن چې کوم دی هغه متعین نه کی او دې د اساس په ورخرسي دا به ناجایز ده د قرنګي د سمن خو معلوم دی خو دی وایي چې درکوم به کله دی وایي چې درکوم به ال چې کله زما زوی وشي دا وایي واده شي وایي نو د زوی کېدل دا خو مجهول دي کنه دا څه دي مجهول دی پوهېږي په دې خبره باندې دا یو وصف دی چې د وتړو د شي سره د سمن د عین سمن سره پوهېږي په دې خبره باندې وګورنه په سمن به شوی دا او هغه د پکې یو وصف راوستو چې هغه وصف څه دی مجهول دی نو بیا کې که وصف هم مجهولي که وصف هم مجهولي نو بیا فاسد کیږي په دې سره الګه پوهېږي او په کفالت کې کفالت عین هغه سیس چې کوم دی مجهولي پای کې کفالت صحیح دی نو داغه په وصف کې په طریقې اوله صحیح دی الګه پوهېږي په دې خبره باندې فکذا فی وصف بخلاف ما اذا باع مطلقا بخلاف د دینه کله چې دې سو کی د یو سیس خرڅ کی مطلقاً او داغه کې د نیټه ذکر ونه کی ثم اجل الثمن الى هذه الاوقات دې په خپل معنی دې سره راکاږي دې اوقات ته صحیح فلا او نندر کوم پای کې راوړي هي سجاد دې به صحیح ده لأن هذا تعجيل الشيء ځکه دا په دمه دا پیسې ورکول قرض وکړه او دا به قرض کې څو کو تاخير کو وهذه الجهاله فيه متحمله بمنزله الكفاله او په دې کې دا جهالت چې کوم دې دا هم معتبر دی هغه احتمال کېدې شي په منزله متحمل دی دا هغه برداشت کېدې شي بده کې په منزله د کفالت باندې دی په دې کې هم تاخير کول د چې راکول دا هم متحمل دی دا دین او دې سره چې کوم دی نو هم په منزله د کفالت باندې دی هغه څه ختميږي نه ولا كذلك اشتراط في اصل العقد لانه يبطل بشرط الفاسد او ولا كذلك اشتراط او نه دغه رنګي شرط لګول د شي شرط لګول دا مولانا عطا الله شرط شي د دې نیټي یا د مؤخر کولو د شرط لګول په اصل د عقد کې لانه يبطل بشرط الفاسد ځکه چې د فاسد عقد فاسدي کی باطل فاسد سره چې کله د عقد کې او په عقد کې تاخير د نیټي د غول لګول کوم مخکې وې کنه شیره د بدل ته لږ ورسته کوم چې کله حاجیان راشي د تعجیل کول دا عقد څخه کې په سره فاسدي دي سره عقد څخه کې فاسدي او په دې کې شو یا په کفالت کې شو د جهالت یسیره هغه برداشت کېدی ځکه په دې کې اختلاف نشته د صحابه کرامو له دغه اختلاف یسیره دي ته وایو او په بیا کې دا اختلاف چې کوم دی دا جهالت نه برداشت کولای کی دې خبره کوي په دې نو کله ته وسړي یو څه خرڅو او پای کې هغه شرط لګو چې د مطلب پیسې موافق کو بدون موافق کو ما یو مجهول شي ورته وکړو مجهوله نو دغه بیا بجایز نه وی ځکه جهالت ته په دغه سیس کې پته نه لګي د جهالت د وجه نه چې کوم دې مبزیل نظام جوړې دي شي که کوئی به خبره باندې آسان ځواب ولو باع الى هذه الاجال ثم تراضيا باسقاط الاجل قبل ان ياخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا دوی بیا وکړه د دې نیټي باندې مقرره کړل چې یاره کله حاجیان راتل یا کله چې کوم دغه فصل کټ کېدو یا وبل کېدو یا دغه شو کېدل دا کور شو کېدو هم دکان شو کېدل یا داسې څنګه کنه دې پورې دو وسو کړل دا به وکړه او بیا به په منځ کې دا وختونه لا نور رسیدل چې دوی کې دا شرایط چې کوم دي د اجل دا دای ساکت کړل او بس نقد پیسې مواله د پرېدوای د بسو صبر کوي نو به بجایز شي ځکه چې حکم سیستي فاسدو دای د وجه د فساد پکې راتلو هغه شرط ختم شو کنه شرط ختم شو نو دا د امام صاحب رحمت الله علیه باندې جایز کیږي وقال الزفور امام الزفور سے فرمای لا يجوز نه جایز لانه وقع فاسدا یو څه فاسد واقع شو فلا ينقلب جائزا نو واپس جایز طرف ته څنګه راوړي یو څه فاسد شو به جایز طرف ته څنګه راوړي وصار كاسقاط الاجل في النكاح الى اجل یو سړی هغه نکاح وقتی نکاح وکړو کنه بس څه بدري ویل چې لپاره سره نکاح کوم او د میاشتې لپاره کوم کنه نو دا نکاح کول چې کوم دی یو سړی د نکاح وکړو د نکاح کول خو سو نکاح وایي صحیح شو خدا کوم وصف چې پکې راغی د نیټه دا دغه وصف باطلو دغه وصف سو باطلو نو چې کله هغه په خپل رضامندۍ سره دغه وصف ته ختم کو چې زړه بس دا خبره ختم شوه همیشه د لپاره د ماده نکاح سره لپاره دی نو بیا نکاح واپس
سکیږي صحیح کیږي صحیح ولا نه صحیح کیږي خدای امام ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ په نسبت دي امام ظفر صاحب نو زموږ ټولو قاعده ده چې نکاح چې کوم دی په نکاح کې کړه دا شرط لګو چې را دی وی میاشتې لپاره نکاح کوم نظر او به هغه میاشتې ختم کړل ځا چې دا اوس همیشه لپاره شو نو نکاح نه صحیح کیږي نکاح نه صحیح کیږي ځکه چې یو پر نکاح چې کوم دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم باطل شو نو لہذا وروسته نکاح واپس نه صحیح کیږي دوباره به پیسې کوي نکاح بتړي وایي به خبره باندې دوباره به عقد د نکاح کوي نو دا قرانګي وایي دلته چې یو پر بیان ناجایز شو نو پیسې کیږي دوباره پیسې واپس جایز طرف ته ځي د امام ظفر سے به دلیل کوی شولې زمون دلیل دا ده ان الفساد للمنازعات په بیه کې فساد د شي د وجه نه ده د دې منازعې د وجه نه ده کنه چیرې دا ټیم چې راورسیږي نو بده کې جهالت ته او د مفسد النزاع ده وقد ارتفع قبل تقرره او هغه اجل نیټه در رسیدلو نه مخکې هغه څه شو ختم شو هغه فساد ته هغه فساد څه شو ختم شو وهذه الجهاله في شرط زائد لا في صلب العقد او دا جهالت چې کوم دا په شرط زائد کېو یو زائد یو بل شرط لګولې شی او د نیټه وایي په اصلي عقد کې ونه وکنو په اصلي عقد کې ونه اصلي عقد کوم مبيع د سمن په بدل کې او سمن د مبيع په بدل کې پای کو خاص څه نه ونور کنه خدا په یو شرط لګولې او چې هغه شرط چې کوم دی عدد زائد نو فيمكن اسقاطه هغه شرط صرف وګرځوا عقد په خپل ځای برقرار پاتې شو سمن د مبيع په بدل کې په خپل ځای پاتې شو برقرار پاتې شو بخلاف ما اذا باع الدرهم بالدرهمين په خلاف دا صورت نه کله چې دا یو سړی چې کوم دی دا یو درهم د 2 درهم په بدل کې ورکی نو یو درهم د 2 درهم په بدل کې ورکول دا سود دی کنه ربا ده کنه او کله وای چې دا یو درهم به ساکت کوم باندې دا یو درهم د یو درهم په بدل کې شو نو اوس په اوله کې په عقد کې چې کوم دی نو هغه سره فساد دی په عقد کې فساد دی نو به خبره کوي کوي د شي ها بدغه عقد کې فساد دی یو زائد شرط کې فساد نه بلکې بدغه عقد کې فساد دی نو کله چې په دې عقد کې فساد دی نو لہذا هغه دوباره نه صحیح یا دوباره نه صحیح کیږي او دلته چې کوم دی دلته خو عقد چې کوم دی هغه د مبيع د سمن په بدل کې ده په یو زائد یو شرط پکې لګولای شو چې دا هغه نیټه پوري نو هغه زائد شرط چې لري شو په منځ کې خپل بیع په خپل برقرار صحیح پاتې په دې کوي کې خبره باندې بخلاف ما يقول اذا باع الدرهم بدرهم ثم اسقط الدرهم الزائده لان الفساد في صلب العقد دلته فساد د شي کې ده ها په اصل د عقد کې ده فساد د عقد کې ده وبخلاف النكاح الى اجل بخلاف د نکاح نه چې تاسو امام ظفر صاحب څنګه دې نو هغه په دغه کې قیاس کړی دی نو بخلاف د نکاح نه تر نیټه پورې ځکه چې هغه نکاح متعی دی وهو عقد غیر عقد النکاح نکاح متعی چې کوم دی نو هغه یو متعی وته وي کنه دا یو بل عقد دی نکاح نه علاوه دا یو څه دی بل عقد دی دا نکاح د سر نه دی نو دا نکاح د سر نه دی نو دا یو بل عقد دی دا یو څه دی بل عقد دی چې آی د باقاعده د جدا نوم دی نکاح متعد ویل کی لکه کوئی کې به خبره باندې وقوله فی الكتاب ثم تراضیا او امام خضوری رحمۃ اللہ علیہ کوم دې هغه ذکر کړی دی ثم تراضیا بیا د دوه راضی شو نو په دغه صورت کې به اسقاط الاجل په اسقاط ثابتول د نیټه باندې نو په دغه صورت کې دا جایز کیږي نو کوم چې امام خضوری رحمۃ اللہ علیہ د ثم تراضیا دا قید لګولې دی خرج وفاقا لان من له الاجل يستبد باسقاطه لانه خالص حقه خرج وفاقا دا قید چې کوم دی دا قید قوتلو دا قید چې کوم دی قید اتفاقی دی دا قید څه دی قید اتفاقی دی چې دوه راضي شو ځکه چې دا نیټه چې کومه ده یستبد باسقاطه د مولانا عطا الله مرسل ده ابدی کیږي او همیشه کیږي باسقاطه پساګتولو د نیټه سره لانه خالص حقي ځکه چې دا خالص حق د چا دی دا خالص د چا دی دا خالص هغه چا دی چې هغه لپاره نیټه مقرر شوی ده نیټه د چا لپاره مقرر شوی و باید د مشتری دی نو مشتری چې کوم دی اوسې واغستو بیا او سمن مشتری سمن نه دی ورکړی کنه باید مشتری باید څه نه ورکړي سمن نه دی ورکړي وایي کله مشتری باید سمن نه دی ورکړي نو بلی کې د سمن حق چا دی د باید 2021 کې دا ریکارډینګ اوس هغه نیټه